الله رب العزت د ذوالحجې دې ورځو ته یو ډېر اهمیت او فضیلت ورکړی دی. دا ټولې ورځې د الله رب العزت دي، که ورځ ده او که شپه ده، دا د الله تعالی په حکم باندې راځي. خو الله تعالی بیا بعضې ورځې چې کوم دی خاص کړی دي د دې دپاره چې الله رب العزت مونږ او تاسو ته د معاش پیدا کولو د حلال رزق ګټلو اجازت راکړی دی. خو کله کله انسان په حلال رزق ګټلو کې په معاش کې دومره غالب شي چې دغه انسان او د الله رب العزت په مابین کې هغه کم محبتي کم تعلقي په هغې کې کمی راځي. بیا الله رب العزت دا یو څو ورځې خاص کړې دي چې بنده دا ورځې زما دي، راشه او په دغه ورځو کې چې کوم دی ما سره تعلق جوړ کا، په دغه ورځو کې زما محبت حاصل کا. عزتمندو او بیا د دغه ورځو فضیلت او اهمیت وجه دا ده چې په دغه ورځو کې داسې خاص عبادت کیږي چې هغه عبادت نور په ټول کال کې چې کوم دی نه کیږي. مثلا پای کې اول نمبر چې کوم دی حج دی. دا حج دا د دغه ورځو سره خاص دی. حج په نور ورځو کې بیا نه کیږي. دغه شان عرفات شو، جمرات، قربانی شو، تکبیرات شو، دا ټول چې کوم دی د دغه ورځو سره خاص دی. په عام ورځو کې یو انسان عرفات ته لاړ شي هغه عبادت نه دی. په عام ورځو کې یو انسان قربانی کوي دا قربانی عبادت نه دی. او دغه شان تکبیرات ویل په عام ورځو کې البته ثواب پې ملاویږي، ولیکن کم ثواب چې په دغه ورځو کې ملاویږي نو هغه شان ثواب په د نورو عام ورځو کې نه ملاویږي. عزتمندو مونږ او تاسو ته د دغه ورځو قدر پکار دی، احترام پکار دی چې مونږ او تاسو په دغه ورځو کې د قرآن مجید تلاوت وکړو، دغه شانتي ذکر اذکار کو او دغه شانتي نوافل ډېر زیات ادا کو. ځکه د الله رب العزت سره د تعلق مضبوطولو یو څو لارې دي او یو اهمه لاره پکې دا ده چې کوم انسان نوافل ډېر زیات کوي دغه انسان ته به د الله رب العزت تعلق او هغه محبت چې کوم دی حاصلېږي. نوافل ډېر زیات پکار دي. او دغه شان حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې داسې یو ورځ نشته چې د دې ورځې هغه مقابله وکړي. مطلب دا چې کوم یو انسان په دې ورځ کې عبادت وکړي نو د نورو ورځو عبادت هغه د دې ورځې عبادت ته نه رسي. د دې ورځې عبادت هغه ثواب او اجر هغه زیات دی. او حضرت ابو هریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې د دې ورځو کې یو انسان روزه ونیسي نو د دې ورځو یو ورځې د روزې اجر او ثواب دا د ټول کال د روزو د ثواب اجر برابر دی. مطلب دا چې په دې ورځو کې یو انسان یو ورځ روزه ونیسي نو داسې شوه چې دې انسان ټول کال روزه ونیوله. او دغه شانتي چې په دې ورځو شپو کې یو انسان صرف یو شپه عبادت وکړي نو داسې شوه چې دغه انسان د لیلة القدر د شپې عبادت وکړو.
دا الله رب العزت خپل بندګانو ته اساني زکه چې ټول کال روزي نیول دا ډېر ګران دي انسان باندې هر قسم حالات راځي بیماری راځي صحت دا شانتي نور مختلف چې کوم نه واقعات راځي او دا شانتي ليله القدر معلومول هم ډېر ګران دي زکه هغه د پاره چې کوم نه اعتکاف پکاري او ډېر زیاته ګراني نو الله رب العزت موږ تاسو ته آسانه کړی ده چې موږ تاسو د یوم عرفات چې کوم دی روژه خامخا ونیسو او دغه شان چې د شپې عبادت وکړو موږ او تاسو ځکه د یو څو ورځې دي دا د الله رب العزت د طرف نه چې کوم دی یو مېلمستیا ده نو د دې احترام پکار دی او دغه شان اخره کې د عرفې په ورځ باندې د سحر باندې نه پس به انشاءالله تکبیرات شروع کېږي تکبیرات ویل کېږي الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو پر صحابه کرام ته فرمایل چې صحابه تاسو انسان سوچته چې هغه د غزوه احد برابر چې کوم نه ثواب وکي صحابه کرام ته فرمایل چې د الله رسول داسې څوک نشته بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل چې دا تکبیرات وایې کنه الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل چې د دې تکبیرات او اجر او ثواب د غزوه احد د غر برابر دی ان شاء الله تکبیرات به هم چې کوم دی وای او تکبیرات بچا باندې واجب دي دا په هر نارینه او زنانه باندې واجب دي نارینه به چې کوم نه په تیز आवाज باندې وای او زنانه به په سلو आवाज باندې وای ایوب پر سنت دي او د یو پر نه سوا هم ویلې شي ثواب پکې ډیر دي الله رب العزت دې په دې خبرو د عمل کولو توفیق راکړي او